ووایه چې دلته کې څومره مشینان دي، څومره خلک په روزګار دي، دلته څه جوړېږي او دا چېرته ځي؟ نو زما نوم خو جنید دی، د دې رزړو شیخ آباد اوسېدونکی یم. دلته خو مشینان ډېر دي، خو زموږ د کارخانه کې چې کوم دی دا 12 مشینان دي. 12 مشینانو کې موږ سره 15 کسان چې کوم دی دا په روزګار دي، روان دي. او دا موږ کپړه جوړو، خمتا کپړه جوړو، لیډیز د زنانو سوټونه جوړو، څادرې جوړو. دا داسې مختلفو علاقو ته ځي، بنو ته، کشمیر ته، وزیرستان ته، افغانستان ملک ته ډېره ځي. داسې ډېره کپړه چې کوم دی دا جوړېږي ګرمه همتا، او دا دې ټولو علاقو ته ځي. دلته په ګوتو باندې جوړېږي، د ګوتو هغې او دې مشین هغې کې فرق څه وي؟ هغه تاسو جوړوئ؟ نو د هغه هم موږ جوړو. موږ مخکې د لاسو هغه ګوتو هغه جوړوله، اوس دا مشینان راغلل په دې جوړو. د دې او د هغې کپړه کې دونه فرق نه دا او هغه یو شی دی. کپړه یو شانتې جوړوي، اومقه میټیریل چې په ګوتو موږ کوم جوړوله کپړه، اومقه کپړه په دې باندې هم جوړو. دا یو شی دی، خو دا بس چونکې مشینان راغلل نو په دې باندې کپړه لږه زیاته جوړېږي، کار پرې زیات کېږي. دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې کشمیر ته هم ځي، افغانستان ته هم ځي، د رزړو د مشینانو یا د رزړو د کپړې فرق څه دی؟ نو بس رزړو کپړه دا ده چې دا ګرمه وي د ژمي کې او پایدار وي، لکه خرابېږي نه. په ریټ باندې هم ښه وي. دلته لوکل موږ یې جوړو او بس په کم ریټونو باندې چې کوم دی دلته خرڅوو. انډسټریل ټکسونه میکسونه دا شیونه پې نشته. نو ګرم هم ده، پایدار هم ده او مضبوطه کپړه ده، خرابېږي زر نه، او ژمي لپاره ډېره ښه کپړه ده.